نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورحمة بجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د قربانۍ بیان شروع کړو الله کوم او تاسو له ژوند را نصیب کو نو ان شاء الله دا پنځمه جمعه به هم زموږ د قربانۍ بیانې او تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما وې چې د قربانۍ دا مونږ چې کوم په عید الاضحی کې کوم قرباني الله ته پیش کوو د دې قربانۍ د درې کسانو سره ډېر زیات اهم تعلق ساتي یو د ابراهیم علیه السلام سره یو د اسماعیل علیه السلام سره او یو د بیبي هاجرې سره د دې درې کسانو سره ډېر زیات تعلق ساتي او دا هر کال یو یادګڼله ده چې مونږ او تاسو د هغې په هر کال په عید الاضحی په ورځ باندې یو یادداشت مسلمانانو ته راپېښ شي او مسلمانانو ته هر کال په دې باندې مسلمانان قرباني کوي تاسو ته ما د اسماعیل علیه السلام د بچپن د زمانه د ابراهیم علیه السلام سره تعلق د قربانۍ بیان وکړ قرآن کریم کې الله فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وای مونږه ازمایش وکړو الله فرمایي په ابراهیم علیه السلام باندې په یو څو کلماتو باندې فأتمهن او ابراهیم علیه السلام پر طریقې سره د هغه اطمینان وکړ ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې تاسو ته مخکې ما دا ویلو چې ابراهیم علیه السلام اولاد نه کېدو نو ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام متعلق یو نظر منلو چې الله رب العزت مال اولاد راکو دا یو نظر منلی او چې زه به د الله دپاره قرباني کوم ستاسو په ذهن کې به یو اشکال لازي چې ابراهیم علیه السلام خو د الله خلیل الله پیغمبر دی او داسې نظر څنګه کوي
چې که خدای پاک مال اولاد راکو نو زه به ستا دپاره قرباني کوم. ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ، مونږ او تاسو هم داسې یو نظرونه منو، که خدای پاک مال اولاد راکو زمونږ او تاسو دا نظر اکثر بعضې وخت کې زبط عالم الدین جوړوم، زبط حافظ قرآن جوړوم، چې د کمې شبې سره د چا تعلقي نو د هغه شبې متعلق د هغې نظر منې زبط ډاکټر صاحب جوړوم، زبط انجینیر صاحب جوړوم. ابراهیم علیه السلام چې دا نظر ومنلو که یا الله تا مال اولاد راکو نو زه به ستا په لاره کې قرباني کوم. نو د قربانۍ مقصد دا نه دی چې زه به ستا په لاره کې ذبحه کوم، د قربانۍ مقصد دا دی چې یا الله هر عمل دا به ستا دپاره ستا په دل باندې به دا چلیږي، دا لویه قرباني ده، ستا دپاره زه قرباني کوم. ابراهیم علیه السلام په شام په علاقه باندې اوسېدو، کله کله به مکې ته د خپل اولاد بچو دپاره زیارت لراتو، دیدن به د خپل اسماعیل علیه السلام او د بیبي هاجرې کوو. تفاسیر لیکي چې ابراهیم علیه السلام به د بیبي سارا نه اجازت طلب کو او د دیدن لبراتو نظر لبراتو زیارت ته کو. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني، اسماعیل علیه السلام چې کله سعی ته ورسېدو د ابراهیم علیه السلام ملاتړ جوړ شو، د ابراهیم علیه السلام همرس جوړ شو. بعض تفاسیر لیکي چې ابراهیم علیه السلام په دغه ټیم باندې د 14 کالو، څوک 11 لیکي، څوک لیکي چې د 2 کالو، اکثر مؤرخین 2 کاله لیکلي دي. خو یاد ساتئ چې دې وخت کې کم اولاد نو دا د خپل پلار ته ډېر محبوبي، یا د 2 کالو دا ډېر محبوبي. او خدای د قرآن کریم کې وایي چې فلما بلغ معه السعي قال یا بني، ابراهیم اسماعیل علیه السلام د سعی قابل شو، چې د سعی معنا د کوشش قابل شو، ملاتړ د ابراهیم علیه السلام جوړ شو. نو دا د لسو نه وړاندې جوړېږي. نو زما د ذهن مطابق چې 11 کاله یا 14 کاله په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام به چې دې له زیارت لراتو، نو ابراهیم علیه السلام د شام نه زیارت رالو د ذوالحجې په ورځو کې، د ذوالحجې په ورځو کې چې کله زیارت لرالو نو 8 شپه د ذوالحجې ابراهیم علیه السلام خوب ولید. ان ارى في المنام، دا د خپل بچی ته به قرآن کریم دا خوب ذکر کړی د 3 سپاره کې سورۃ الصافات کې ذکر شوی دی. انی ارى في المنام انی اذبحک، وای بچیا وای زه خوب وینم
چې تا ذبح کومه. نو اتم شپه د ذوالحجې چې ابراهیم علیه السلام دا خوب ولیدو، نو د سحر په ټیم چې راپاسېد نو د هغه وخت د زمانې سره یې ذبح وکړه. ذبح یې وکړه او د دې خوب تعبیر یې همدغه وویست. خو یاد ساتئ چې د انبیاو خوب چې څومره انبیا او رسولان دی هغه خوب ویني، هغه د الله رب العزت د طرف نه یو وحی. حدیث په دوه قسمه، یو حدیث قدسی او یو عام حدیث داسی چې د نبی د خولې نه پیش کړی شي. حدیث قدسی دی ته وایي چې الفاظ د نبی د خولې، الفاظ د رسول د خولې او نور هغه هر څه چې کوم دی د الله رب العزت د طرف نه، نه دې ته حدیث قدسی وایي. په احادیثو کې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکت ډېر زیات احادیث قدسی ذکر دي، او حدیث قدسی چې کله ذکر شي نو بیا په هغې کې څوک چې میګویي نه کوي. نو د انبیاو چې څومره خوبونه نو دا حدیث قدسی. نو ابراهیم علیه السلام چې کوم خوب ولید نو دا خوب چې ولید نو د پیغام الله رب العزت دا یو وحی کوي په خوب کې خپل نبی ته خپل رسول ته وی چې انی ارا فی المنام انی اذبحک. خوب ویني نو په اتمه د ذوالحجې د شپې دا خوب ولید. سحر چې راپاسېد نو ذبح یې وکړه، عامه ذبح یې وکړه د حیوانات. بیا په نهمه شپه د ذوالحجې بیا خوب ویني، همدغه خوب بیا ویني. بیا چې سحر راپاسېد بیا یې ذبح وکړه. بیا په لسمه د ذوالحجې په شپه باندې بیا خوب ویني، همدغه خوب ویني. خو دې خوب کې ورسره یو ګډم ویني. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا اسماعیل علیه السلام رانه الله غواړي، او یو سوچ یې رالو چې ما خو یو نظر منلی و چې که الله ماله اولاد راکو نو ستا دپاره به قرباني کوم. یاد ساتئ مونږ ډېر خلک دا نظرونه منو، ماله د اولاد راکو حافظ قرآن به ترې جوړوم، عالم دین به ترې جوړوم، خو چې کله د دنیا معاملاتو ته راشي بیا یې کو خوب، هغه بیا هغه چې کم نظر مونږ منلی هغه بیا یې رو. نو کم وخت کې چې انسان د نظر نه پوره کړی نو دا د تکالیفو سره سام نه، مونږ به خپل همت کوو. نو ابراهیم علیه السلام سوچ وکړو چې اسماعیل علیه السلام الله ما نه غواړي او ډېر محبوب بچیم دی. مفسرین او محدثین لیکي چې همدغه یو اولاد دی. ګورئ لا اسحاق علیه السلام دنیا ته تشریف لا نه راوړی، او د انسان چې اولاد هم یوي نو بیا انسان ته ډېر ګراني. او بیا ابراهیم علیه السلام د الله خلیل الله دی او بچیم اسماعیل علیه السلام هم د الله نبی دی.
ورکوټ استی دم نه سوچ کوو چې دارانه الله غواړي. نو ابراهیم علیه السلام بیبي هاجری ته فرمایل فلسم ذل حجاب د عید الاضحی په ورځ باندې چې اسماعیل علیه السلام د یو خاص ذات مهمان کوم پاک علام بوا سپارا سپای کا کپڑے ورته نوی واچوا. مؤرخین لیکلی دي چې سر وته غول کا او ابراهیم علیه السلام ځان سره پترخ کې پټ یو چاړه او یو پړم راغسته. خود دې کیسې نه لا اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره لا خبر نه ده او نه خوب هغې ته وایي. بیبي هاجرې چې اسماعیل علیه السلام سپا را سپا کو ابراهیم علیه السلام روان چې کوم وخت ابراهیم علیه السلام دا روان کو او بوی تو تاسو به د علماو نه دا اورېدلي شیطان دې وخت کې اولنی اټیک په بیبي هاجرې باندې وکړ. په بیبي هاجرې د اولنی اټیک وکړو د یو بوډۍ ښځې په شکل باندې. وای خبرې د اسماعیل علیه السلام یې دله چرته بوت او یاد ساتئ چې ګوره دا اولاد پلار ته هم محبوب ډیر زیات خو مور ته دومره محبوبي چې د هغې انتها نه وي. تاسو به اورېدلي حجاج بن یوسف امور سره مکالمه کوي وای مور که چېرې ورځ مور ته هم دا بچو چې دا ظالم دی وای مور که چېرې ورځ په قیامت باندې الله رب العزت فیصله زما په دغه کې راکړي چې که دا فیصله دې مور ته مخامخ کې که پلار ته د ما ته حواله کې نو ستا متعلق څه فیصله د مورې چې زه به دا فیصله څه کومه. نو حجاج مور ورته وایي و چې خامخا به ماته وی وای نه مورې وای زه به الله سره دا مکالمه کوم چې یا الله زما فیصله ته وکړه. ولې ځکه وای الله رب العزت ما سره د اویا میاندو نه زیات محبت ساتي. حدیث مبارک دی په ما پړاو کړم دی نبی صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې د یو مور نافرمان او جنازه په وکړه هر څه په وکړه نو مور ته راغله دا معاف کا امور نه معاف کا واغه زوی ډېر صحیح نه و. نو کوم وخت چې د مور نه معاف کو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ول تو وای چې ګوره په وره دل سوزوم چې ته نه معاف کې په وره سوزوم وی یا رسول الله مبارک ما معاف کو چې دا بچي ارسمره دغه شي خو د مور ته ډېر محبوبي. نو اسماعیل علیه السلام ګوره د بیبي هاجرې یو زوی دی او راغټ کړی هم دی او په یو دشته کې راغټ کړی دی بیا به دا څنګه دی مور ته محبوب نه نو مطلب دا دی چې څنګه ابراهیم علیه السلام ته محبوب دی نو د دې نه ګوره او یا چند د مور ته زیات محبوب دی. نو بیبي هاجرې باندې شیطان اټیک کوي د بوډۍ په شکل کې. وی خبره چې دا اسماعیل علیه السلام یې درنه چېرته بوتو وی دا یو مهمانتوب لی بوته د یو ذات مهمان نوازی ولا کوي
وینا وای دا د ذبح کوي نو بیبي هاجره ورته وای داسې چرته کېدی شي چې یو پلار بچی ذبح کړي هغه ورته وای دا ورته د الله حکم دی بیبي هاجره ورته څه فرمایي وای دا خو له اسماعیل علیه السلام دی چې د الله حکم ورته دا خو له اسماعیل علیه السلام دی که چېرې زما ذات ذبح کوي نو زم ورته تیاره یم مطلب دا دی چې انکار یې ونه کو لکه یو دومره محبوب په مونږ او تاسو باندې هم الله رب العزت یو امتحان راولي یو څو ورځې پس دا مال مونږ او تاسو ته ډېر ګران دی خو الله رب العزت یو امتحان راولي چې د الله دپاره ته قرباني کې او که نه کې دا شیطان دوباره اٹیک کوي په اسماعیل علیه السلام باندې چې په اسماعیل علیه السلام باندې اٹیک کوي د یو معشوم په شکل باندې وای خبرې چرته روان کړی وای د یو مهمانتوب لی روان کړم اسماعیل علیه السلام ورته فرمایي وای یو مهمانتوب لی روان کړی یم دا په مینا کې دي ښه د غزه کې اوس دا په مینا کې روان دي دا د مکې نه تقریبا 3 میله لرې دی ښه په مینا کې روان دي ورته وای مهمان د یو لوی ذات مهمان مې جوړی وای مهمان دې نه جوړی ذبح کوي دي اسماعیل علیه السلام ورته هم د مور هغه الفاظ وای ولې چرته یو پلار او بیا زما محبوب پلار ابراهیم علیه السلام به چې کله مکې ته راتو نو د دې پلار سره به یې لوبې کولې ښه مفسرین مؤرخین لیکي لوبې به ورسره کولې دا شان به ورسره ګرځېدو د دې پلار نه منا خوا کېدو نو ابراهیم اسماعیل علیه السلام ورته وایي یو زما محبوب بابا جان مما ذبح کوي دا کېدی شي نو دغه ورته وایي شیطان ورته وایي د الله حکم دی ورته وای د الله چې ورته حکمي زه ورته لبیک یم یو پیره نو بار بار مې د الله دپاره ذبح کړي دا هم ختمه شوه ابراهیم اسماعیل علیه السلام هم الله کامیاب کړو د شیطان خو قسمه قسمه حربي ابراهیم علیه السلام ته وسره پیش چې ابراهیم علیه السلام ته را پیش شو د بوډا په شکل کې و یا ابراهیم په دې څه کې چې دا و یو په مختلف اشکالو کې را پیش کېږي و یو پلار خپل بچی ذبح کوي دا څه کې دا خو ستا محبوب بچی دی نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي هاخوا شه اپې پوه شه دوباره ورته بیا اټې کوي په زبردستۍ باندې و یا ابراهیم د یو خوب احلام یو خوب د یو خوب احلام اخوا دې خوا خوبونو باندې شیطاني خوبونو باندې عمل کې اوس په خپله شیطان دی ابراهیم علیه السلام پې د 2 کاڼو غزارونه وکړل خو چې کله پې د 2 کاڼو غزارونه وکړل نو دا په دغه ځای کې ونخت دې ته عجمه عقبه وی نو چې کله دا ونخت دوباره پې بیا اټیک وکړو و یا ابراهیم بے ابراهیم علیه السلام د کاڼو غزارونه وکړل بے الله ونخلو
دریم پاره په به اټیو کو به په ابراهیم علی السلام د کانو گزارونه وکړل چې دا گزارونه په وشول ابراهیم علی السلام پویش مینا مقام ته ورسېدل چې دا زوی مې پوی دی بیا ورته وی دې وخت کې ورته وی چې ای بچیا انی ارا فی المنام انی اذبحک زه خوب کې تا وینم چې تا ذبح کوم فانظر ما ترى ستا سرایه ده رایت علی حالانکه ابراهیم علیه السلام دا راوستی دی که اسماعیل علیه السلام پر رضا باندې تابع نه نو زبردستی به ورسره کوي لکه د الله دپاره قرباني کوي خو یو رایت علی چې دا بچی مې زه وایي ویا ابراهیم یا اسماعیل فانظر ماذا ترى څه اراده لري څه سوچ لري زما د دې خوب متعلق الله رب العزت ولا بچی کم ورکړی یا بچی ورته اسماعیل علیه السلام متسوی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین وی بابا جان تا ته چې کوم حکم د الله رب العزت د طرف نه شوی دی یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم امر درته شوی دی په دې باندې زر عمل وکا ستجدونی ان شاء الله من الصابرین تب ما ډېر زر د شاکرینو نه وګوري زه به تا ته دغه نشم زه به د صابرینو نه یم تا ته چې کوم حکم شوی په دې باندې عمل وکړه خوب خو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام خو وسره په رضامندۍ باندې بابا جان او بچی روان دي په خوب خو تعمیل وش نو چې کله په خوب باندې تعمیل وشو نو کوم وخت کې چې ذبح کوي اسماعیل علیه السلام ځان سره پړې او چاړه راغستې ده چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ځان سره پړې او چاړه راغستې ده نو اسماعیل علیه السلام په دې پړې باندې تړي خو دا وس اسماعیل علیه السلام پلار ته سوی ابا جان ته چې ابا جان زمانه دا کمیس وباسه ته چې کله ما ذبح کې کله مانه د کمیس وې نشته نو کېدای شي زما په دې کمیس کې صدقه راشي ټوکلې راشي نو زمانه دا کمیس وباسه او چې کله ما ذبح کې نو زما په دې وینه کې به زما دا کمیس ووې او زما مور له به ویس چې مور په دې باندې گزاره کوا او ما او تب ورته دا وې چې دا ما په زبردستی باندې نه دی کړی دا ما زما او د اسماعیل علیه السلام پر رضا باندې د عمل شوی نو یو به زما مور ته زما په دې کمیس باندې په دې وینه باندې یو سکون حاصلیږي به ورته سوی چې کمیس یې تی وویستو ابراهیم علیه السلام دې تړلو وای بابا جان تړه مې ما
الټه مې کا او د سټ د طرف نه مې حلال کا د مخامخ نه مې چې حلالې نو زما په دې مخ په دې نظر لګي نو ستا لاس په داسې بدن به د طاقت برداشت نه کړي ټیم نشته انشاءالله که خیر زندگی و آینده جمعه بیا که خیر زندگی دا بیان که زما خو نن اراده و چې دا ختم کړم ځکه د قربانۍ مسایل ضروري دي ولهذا انشاءالله آینده جمعه بیا دا واقع برابره کړم بیا قربانۍ مسایل به سره ووایو الله دې موږ تاسو له د قربانۍ د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین